اهلا وسهلا مرحبا مرحبا. د غلط سوچ په وجه باندې چې مو ته غلط او نیگیټیو سوچ دی مبارک عزت لري، خپل حیا لري، خپل پښتو لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذل جلال چې واحد او یکتا دی. سره معاشري یو سوچ دی، یو فکر دی، یو سوچ او فکر دی. زنانه نرسه ډاکټره فیمیل ای باره کې انتهایی نامناسب سوچ لري پښتو معاشره. ټول نه سکسان وایو چې میډیکل فیلډ د کوم فیمیل لاړه، بس دا فیمیل اوس فیمیل پاتې نشوه او فیمیل ته میډیوټین هم کړي دي. او دا خلک چې راودي دي فیلډ ته کنه، د دوی څه مجبوریانې دي، هغه مجبوریانو پسې ما خپل تکل کړي دي، کتلې مې دي. ما تقریبا 4 فیمیل سره ډیوټي کړې ده په یو وارډ کې. یو فیمیل هغه وه چې د هغې والد صاحب نو یتیمه وه، یو فیمیل هغه وه چې د هغې والد صاحب بوډا او ضعیف و، یو فیمیل هغه وه چې د هغې وروڼه واړه وو، والد صاحب پرایویټ ډیوټي کوله چا سره، او داسې نور ډېر شي فیمیل. او که دا او موږ تاسو که د دوی د ډرس ته ګورو چې دوی ښه صفا سوتره او نوې کپړې او نوې پیزار، دا د دوی مجبوري ده. میډیکل فیلډ ته به همدغه رنګې راځي څنګه چې دوی راځي. دا خلک داسې نه دي لکه څنګه چې زموږ ستا د معاشري سوچ جوړ شوی دی. ښه دا ګورې پاک خلک دي، ځکه د یو کس په وجه باندې ټول فیلډ بدنامي دا ستا غلطي ده. داسې بیا 19-20 فرق په هر فیلډ کې شته دی. ته چې لاړ شې داسې فیلډ به ما ته ونه ښایي چې هغې کې به دا فرق نه وي. داسې په ښو چې کوم دی مشکلات او داسې غلط خلک وي، خو دا خلک ګویا ریل کې غلط نه دي، دا سم خلک دي، دا عزت والا خلک دي، دا خپل رور لري، خپل پلار لري، خپل خاوند لري، خپل بچي لري. خو زموږ سره د معاشري یو غلط کنسپټ جوړ شوی دی او بدقسمتۍ نه دا کنسپټ مخکې زما هم و. ما هم د دې باره کې چې کوم سوچ لرل، څنګه چې معاشره کې بعض خلک لري چې ما ویل دا خلک ټیک نه دي، ولې چې دا خلک لاړ دوی ریلیشن راځي د میل سره، د ینګ میل سره راځي، دغه رنګې هر قسم خلکو سره راځي. زما سوچ هم د خلکو برنګې و. اوس هغه سوچ زما شکر دی نشته دی. ما وکتل چې دا خلک واقعي دوی هم خپل عزت غواړي او دوی الحمدلله خپل عزت شته. هغه بیا زموږ ته کم عقلي ده او زموږ ته د غلط سوچ په وجه باندې چې موږ ته غلط او نیګیټیو سوچ د دوی په باره کې لرو، په یې وجه باندې موږ دغې له دغه تشبیه ورکړې ده. دا زموږ ته خپله غلطي ده. دا خلک خپل عزت لري، خپله حیا لري، خپله پښتو لري، خپله کور ګاونډ لري. او که ته د دوی دغه پیزار او دغه ته ګورو دا ډرس دا د میډیکل فیلډ سره ښایي دا به کې، یعنې زما غوندې ساده باده ځي که نه، نو بیا به د میډیکل فیلډ ایم اس راپسې راغلی ایمرجنسي ده او زموږ سپروایزر ته ویل دا څوک دی، دا وباسه دې ته د جومات ته ولېږه. پښتنو خپل سوچ، خپل کنسپټ، خپل فکر بدل کړئ، د خلکو له عزت ورکړئ. دا هم هغه رنګ عزت غواړي څنګه چې زه او ته د خپلې خور دپاره غواړو. نو دا خلک ګورې داسې نه دي څنګه چې زموږ سره سوچ دی. ښه دا خبره زه حلفن کوم، فرق هر ځای کې شته دی، 19-20 فرق په هر ځای کې شته دی. خو د یو کس په وجه باندې به موږ ټول خلک نه بدنامو. څنګه چې په زموږ په پولیس ډپارټمنټ کې ښه افیسران شته دی، داسې افیسران چې فرشتې دي، خو د یو افیسر په وجه باندې به چې هغه یو غلط کار وکړي موږ به ټول افیسران خو نه بدنامو که نه. دغه رنګې به موږ د خلکو له هماغه عزت ورکوو کوم چې زه خپلې خور له ورکوم، کوم چې زه خپلې مور له ورکوم. او که ما نن چا عزت ورکړو، خو سبا به زما خور له هم څوک عزت ورکړي او سبا به زما مور له هم څوک عزت ورکړي. به د میډیکل فیلډ کې په هسپتال کې به ته دغه ډاکټر نرس له هم ورکړې.